د موسم بدلون او د یخو هواګانو د چپو د راتګ سره انسان د ګرمو خوراکونو وړښت ته پاملرنه شروع کړي. د ملکن یخې هواګانې او د ښایسته ځایونو سیل له راتلونکي سیلانیان که یو اړخ ته د دې ځای د نندارو نه خوندونه اخلي، نو بل اړخ ته دلته د دمه کېدو سره سره د دې ځای د خوندورې سجې نه مزه هم ترلاسه کوي. د بډخیلې بازار ته راتګ او دلته د سجې خوراک کول د سفر مهمه برخه ګڼل کېږي، ځکه چې د بډخیلې سجې د خپل ذایقې له کبله ځانګړی پیژنګلو لري. سجي بغیر د غوړو او مسالو نه په روایتي طریقو د اور په تپ پخولی شي. کله چې چرګان په لښتو کې لګېدلي او لوګی ترې پورته کېږي، نو بیا د دې خوشبویانې د انسان قدمونه وردوي او ډلې ډلې سیلانیان د سجې د خوراکونو نه خوندونه اخلي. که هر څومره په انساني ژوند کې بدلون راشي، خو بیا هم د سجې روایتي طریقې هغه رنګ موجود دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ماشاءالله د ډېر لرې لرې نه خلک دلته راځي چې او دا ټوریست چې کم دي د څوک دغه ته ځي، کالام ته ځي، ملنګ جبې ته ځي، ګبین جبې ته ځي، کمراټ ته ځي، چترال ته ځي، دا د لرې لرې ځای دا ملګري ټول راځي دلته د دې ځایګنې نه ځان سره وړي او دلته یې خوري. سجي خو ماشاءالله د ملکن یو سوغات دی، نو د دې ټیسټ د ارزکه ماشاءالله مزدار او په جمی کې چې بیا نو وړي کیم خلک خوښي، خو په جمی کې دا ماشاءالله بیا ډیر زیات خوښيږي. دا ګرمي نو هر یو سړی ماشاءالله خپه شوق سره خوري. د ملکن یخ موسم او یخې هواګانو کې چې سجي نه وي، نو د یخنۍ خوند او رنګ پیکه پیکه وي، نو ځکه خلک په ګڼ شمېر کې د سجې هوټلو ته راځي او د سجې د خوراک نه خوندونه پورته کوي. سید زمان سبا، هم پشتون، بټخیله، ملکن.